طاهر خان له ډېر په ناشنا انداز کې بات خبرې کېږي چې تا رسټورنټ څنګه کولاو کړی دی، ته موږ ته خپل ثبوتونه راکته یو غل انسان یې، ته داسې یې، ته هغه چې تا پر دې غریب حق خوړلی دی. نو د هغې نتیجه نن سبا دا راغله طاهر خان د فین فالوور چې موږ دې سیټ دا پوسټ لیده شو، دا تاسو وینئ طاهر خان په ګډو وډو بالکل اثر شوی ده چې یا خو زموږ ګناه ده، مطلب چې دا خلک. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری ذیشان احمد. امید لرم چې ټول به ښه او شپې ورځې به مو ښه تېرېږي. د څو ورځو داسې وینم چې په سوشل میډیا باندې د طاهر خان خلاف پوسټونه کېږي، طاهر خان خلاف لاندې چې کوم بحث کېږي په کمنټس کې موږ ډېر زیات وینو. طاهر خان له ډېر په ناشنا انداز کې بات خبرې کېږي چې تا رسټورنټ څنګه کولاو کړی دی، ته موږ ته خپل ثبوتونه راکته یو غل انسان یې، ته داسې یې، ته هغه چې تا پر دې غریب حق خوړلی دی. نو د هغې نتیجه نن سبا دا راغله طاهر خان د فین فالوور چې موږ دې سیټ دا پوسټ لیده شو، دا تاسو وینئ طاهر خان په ګډو وډو بالکل اثر شوی ده چې یا خو زموږ ګناه ده، مطلب چې دا خلک موږ سپورټ کړو، دې موږ کمال ته ورسوو، یا خو د طاهر خان له ګناه نه، ځکه چې دا خپل وضاحت نه کوي. د کوم وخت نه دا پښتانه دې ته لګیا دي، دا زموږ دا وروڼه چې طاهر خان له خپل وضاحت وکړه، هغوی په شک شبهات کې دي، مطلب هغوی په یو ټینشن کې دي، مطلب ستا د وجې نه چې ته لاندې د دنیا خلک لګیا دي چې طاهر خان له خپل د دې خبرې وضاحت وکړه چې تا دا رسټورنټ څنګه کولاو کړی، د دې پیسو دا خبره وکړه چې د خلکو شک شبهات ختم شي، بل دا غلط بیټس کمنټس هم نه کوي. بل ته ته ښه پته چې پوسټ وکړي نو ستا نه نیم نه زیات چې کم ستا هیټر زیات شوي دي، په تا باندې نیګیټیو پوسټونه ډېر زیات کوي. نو کوشش وکړه چې دا نفرت ختم کړو. بل ته طاهر خان دا پوسټ هم ته لیدی شئ چې هغه دوه طرفه هغه جنګ شروع شوی دی که نه د دوی په خپل منځ کې. نو مطلب دا دی چې طاهر خان له هم پکار دي چې ته خپل ویډیو دې باره کې زر ته زر جاري کړه، مطلب دې خلکو ته ووایه چې یار زه غل یم، زه غل نه یم، یا سپینه خبره وکړه. نو زموږ پښتانه هم قلار شي، بل طرف ته به ستاسو تر منځ دا جنګ نه راځي. بل طاهر خان له دا ګناه هم نشته، طاهر خان له بالکل سوخ شوی دی. هغه لاندې چې کوم کمنټس کېږي بالکل د کتو نه هغه زه ګورم، هغه تاسو به هم ګورئ چې هغه ډېر په ناشنا انداز کېږي. نو خار غریب اوس په مخکې ټایم کې یو پوسټ هم کړی و چې دغه بغض او حسد او کینې ختم کوي. نو خبره د بغض او حسد او کینه لالا نه ده، ځکه چې که بغض او حسد کینې کولی نو تا له به دومره محبت نه درکولی، ستا به 2 میلیون فالوورز نه پیدا کولی. نو کوشش وکړه چې دې خلکو د خپل وضاحت وکړه چې ته هر څنګه یې، که ته روغ یې، که ته غلی، خپل وضاحت په ویډیو کې وکړه. نو کې میبي د کېدی هم شي ته څومره په سوشل میډیا دې پښتنو چوت کړی مې نو تا لاندې بوتلی هم شي، نو خپل وضاحت وکړه. نو دا خبر به دومره اخوا نه ځي چې تا د هغو کنځل نه کړي او ته داسې پوسټونه بیا نشي کولی. نو امید لرم چې ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي وي. ډېر په یو مثبت انداز کې مې وکړل، داسې جنګ جګړه نه خوښوم. نو امید لرم چې داسې به کېږي. دا د خپل ټیم پر ذیشان الله اجازت دلوي الله